او مونځ چې دی نو دا بغیر د طهارت او د پاکۍ نه کېږي. په طهارت کې او په پاکۍ کې یو چې دی نو هغه اودس دی. سړی بیا اودس شوی دی اودس به وکړي، نو دا اودس خو شرط دپاره د منظرې بغیر د اودس نه مونځ نه کېږي، خو سره د دې نه په دې باندې الله تعالی ثوابونه ورکوي، اجرونه پرې باندې ورکوي. احادیثو مبارکو کې فضایل د اودس ذکر شوي دي. یو فضیلت د اودس هغه دا دی، صحیح بخاري او مسلم روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اودس کولو سره الله تعالی واړه ګناهونه هغه معاف کوي او آخرت کې اوچتې مرتبې ورکوي، او اودس کولو سره د ټول بدن ګناهونه ختم شي. چې اودس کې نو ظاهري خیرې به هم لاړ شي، ظاهري چې کوم ګند دی هغه به هم لاړ شي. ته ګوره چې دا کوم سړی مونځ اودس نه کوي که نه، د ده دا لاسونه خپې سم تور شوي د دې خیرو د لاسه، او چې دا کوم سړی مونځ اودس کوي نو د ده دا لاسونه خپې پاکي، ځکه ورځ کې کم از کم 15 پیرې هغه وینځي، نو هغه پاکېږي، اخرې پرې نه پاتې کېږي، نو اخرې به ترې ظاهري هم ختمېږي او ورسره ګناهونه به هم معاف کېږي. انسان کمزوری دی، واړه ګناهونه خو هر چا نه کېږي، نو چې دا کوو او په صحیح طریقې سره کوو نو دې سره به زمونږ ګناهونه معاف کېږي.